د جنوبي وزیرستان د کنیګرم تاریخ ښار د اولیاو ښار هم بلل کیږي. دا ښار د هغو اوسیدونکو بختور دی چې اولیاء ورته خپل ځای جوړ کړو. دغه د مشرانو اولیاء کرامو ډیر زیارتونه دي چې نه یوازې په اوسني پاکستان بلکې د افغانستان او هند خلک ترې ګټه پورته کوي. په دغه مشرانو شخصیتونو کې یو نوم پیروخان هم دی. د پیروخان اصلي نوم بایزید و، خو د هغه پیروانو او مینوالو د هغه تقوا له امله ورته د پیروخان نوم ورکړو چې د روخان او روخان پیر په نوم یادېږي او دا نوم د تاریخ په پاڼو کې ځلانده شو. پیروخان نه یوازې کنیګرم بلکې د پښتنو د تاریخ ځلانده ستوری هم دی. پښتنو ته لومړنی ادبي، سیاسي او تحریک شعور د پیروخان په لاس ورکړو. پیروخان په 1525 کال کې د هند په جالندر کې زیږېدلی. د پلار نوم یې شیخ عبدالله و. د هغه د کورنۍ له پنجاب څخه مهاجره شوه او د جنوبي وزیرستان په کنیګرم کې میشته شو. هغه د برک قبیلې سره تعلق درلود چې د برکي او ادمر په نوم هم یادېږي. پیروخان د خپل مذهبي کورنۍ د تړاو له امله تصوف ته متوجه و. دا د یو ځانګړي لید او قوي صوفي فکر په لرلو مشهور و. هغه یو زړور جنګیالی شاعر او لیکوال و. هغه د پښتنو ملت د تحریک روحانتیا بنسټ کېښودو چې د مغولو د ظلمونو پر وړاندې جهاد پیل کړو. کله چې هغه ولیدل چې د مغول حکومت په پښتنو ظلم کوي، لومړی یې لښکر جوړ کړو او د مغل پوځ ته یې ماته ورکړه. د حرکت وروسته یې د یوې نیمې پیړۍ لپاره د هغه د ماشومانو او لمسیانو لخوا پر مخ وړل شوی و. کله چې دا مغولو حکومت ولیدل چې پیروخان د دو بادیانو په مقابله کې سخته جګړه روانه وه، نو د تیموریانو له مشر پیر سید علي څخه چې په پیر بابا مشهور و، د دې غورځنګ د ثباته کولو لپاره یې مرسته وغوښته. د پیروخان په مقابل کې ودرېدل چې په بېلابېلو ډولونو یې د پښتنو توهین ته دوام ورکړو. په پیروخان باندې تورونه او فتوی ولګول. اخوند درویزه پیروخان ته د پیر تاریخ نوم ورکړو او ګمراهي اعلان کړو او دا سیالۍ کلونه د شعر او نثر له لارې دوام درلود. په پای کې پیروخان له شنګټ څخه ونیول شو او د کابل په زندان کې بندي شو. خو د خپل سیاسي او فکري بصیرت له امله یې هلته خلک خپل پیروان جوړ کړل او له خوشي کېدو وروسته یې بیرته راستون شو او د مغولو پر ضد یې جهاد پیل کړو. له یوې خوا مغولان په عصري وسلو او لوی لښکر سمبال وو، له بلې خوا خالي لاس پښتانه وو. د دغو جګړو تر ډیره وخته دوام وکړو او بالاخره مغولو ته په تور رګا کې موقع په لاس ورغله او پیروخان د خپلو 450 ملګرو سره ووژل شو. له هغه وروسته د دغه غورځنګ د هغه زوی جلال الدین لخوا پایل شو. له جلال الدین وروسته د هغه لمسی احمد او بیا د احمد زوی عبدالقادر د دې غورځنګ مشري وکړه. په دې توګه دغه غورځنګ تر 9 پیړۍ پورې د مغولو پر وړاندې یو غښتلی دیوال پاتې شو. د مغولو لښکر غوښتل چې د پیروخان جسد له ځان سره یو خاکي کې یوسي ترڅو د هغه نوم او نښان له منځه لاړ شي، خو د پیروانو په جګړه لاس پورې کړو او اجازه یې ور نه کړه چې جسد یې په خاکي کې یوسي. مختلفې کیسې د پیروخان د خښولو تابوت هم یو اوږده کیسه ده او په اړه یې بېلابېلې کیسې هم شته. یو پیښه دا ده چې د لمړین وروسته د هشتنګار په کلي کې د هغه جنازه وشوه. هغه ځای یې تابوت راویستل شو او پیروانو یې تابوت له ځان سره یوړو چې هر چېرته تلل، حتی په ډېرو جګړو کې هم دا ډول د جګړې پر مهال تابوت په سیند کې ولیدو. له دې وروسته د تابوت او قبر په اړه اجماع نشته. یو واقعه داسې هم ده چې جلال الدین تابوت له سیند څخه له راویستو وروسته د اور قبیلې بطور ته یوړو او هلته یې خپل کورنۍ له قبرونو سره یو ځای ښخ کړو. په اوسني راپور کې هم دا خبر شوی دی. یو پیښه هم معلومه ده چې د قبر په میرالي سیمه په ادک کې دی. زیاتره د جهان په دې طرف دي او ډاکټر امیر ولی خان هم ورته ترجیح ورکړې ده. خو بل لوري ته په کنیګرم ځای خلک وایي چې له یوسفزي سره په وروستۍ جګړه کې د هغه سر او پښه پیله شوې وه، نو له همدې امله یې جسد په کوم ځای کې ښخ کړی شو او سر یې کنیګرم ته راوړل شو او دلته یې ښخ کړو. سریاق چې معنی لري سر، دا خبر هم رد نشي ځکه چې اخوند درویزه هم لیکلي دي چې ستا په سر یې تودې تیږې راغورځولې دي. بل پلو ډاکټر اختر خان هم په خپل کتاب کې سر ته اشاره کړې ده. هغه ځای چې د پیروخان سر ښخ شوی او د هغه خبر د جنوبي وزیرستان په سریاق کې جوړ شوی دی. د غره په څنډه کې د یوې پیړۍ پخوانۍ ونې نغه شوې ده او د بوټو او ځنګلي واښو پوښل شوي دي. دغه راز د باړۍ تنالو څخه
په یو څو واټن کې د سیند په غاړه یو زیارت دی چې اوس هم پکې یو ملنګ ناست دی چې ځان ته مسکین وایي. دا هم معلومه ده چې بېسري جسد له سیند څخه راایستل شوی او دلته ښخ شوی دی. بلخوا د پېښور سره نږدې په کوټله محسن خان کې د مغلو په طرز یو مقبره جوړه شوې ده چې پکې 15 قبرونه یو ځای او 2 قبرونه یو ځای دي. ویل کېږي چې دا 15 قبرونه د پیرروخان د زامنو دي او 2 قبرونه د پیرروخان او د هغه د مېرمنې بیبي شمسو دي چې په وروستي نوم یې یادونه نه ده شوي. باید یادونه وشي چې بیبي شمسو له پیرروخان ډېره وروسته وفات شوې او د پیرروخان د ټولو 15 زامنو قبرونه یو ځای کېدل ناشوني دي. همدا ډول په سوات کې هم د پیرروخان قبرونه جوړ شوي دي چې په حلنامه کې هم یادونه نه دي شوي چې له دې څخه دا جوته شي پیروانو شمیر هر ځای کې وو. داسې هم ویل کېږي چې د پیرروخان کورنۍ په ډېر اسماعیل خان کې یو هدیره هم لري چې د شیخ عمر زوی احد پکې ښخ دی. په هر صورت د هغه قبر یو راز دی. تاریخ پوهان باید دا حل کړي او د پیرروخان قبر په سمه توګه وپېژني. پیرروخان د پښتنو مشر ګڼل کېږي. پر د ډېر کتابونه لیکل شوي خو د پاکستان په څېړنه کې ورته هیڅ ځای نه دی ورکړل شوی. پیرروخان پخپله یو پوه عالم او لیکوال و. ډېر کتابونه یې لیکلي چې له جملې خیر البیان، توحید، مقصود المؤمنین او حلنامه مشهور دي. د هغه له مړینې وروسته د هغه پیروانو په حلنامه کې اضافه کولو ته دوام ورکړو او د هغه د ژوند حالات یې لیکلي. همدا ډول نبهة الابرار د پیرروخان د ترزوی میا منصور لیکلي چې د پیرروخان په بېلابېلو حالاتو هم رڼا اچوي. د پیرروخان د پیروانو شمیر په زرګونو و چې په هغو کې دافر، وزیر، اورکزي، اپریدي او یوسفزي قومونه شامل وو.